دا امام بخاری کتاب العلم شروع کړی دی نو په دې کې بابونه دي نو دا یو بل باب دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د عبدالقیس قبیلې چې کوم وفد راغلی و او هغې ته کوم تعلیم ورکړه نو نبی علیه الصلاة والسلام په هغې ډېر زور ولګو او ډېره کلکه یې ورته وویله چې دا ایمان او علم محفوظ کوي او په دې ایمان د دې ایمان او د دې علم خبر هغه چاته ورکړي چې تاسو نه په کورونو کې رستو پاتې شوي دي نو باب تحریض النبی صلی الله علیه وسلم وابد عبدالقیس تیزول پیغمبر اسلام جرګې د عبدالقیس قبیلې لرا په دې خبره علی ان یحفظ الایمان والعلم چې دوی به محفوظ کوي ایمان لرا او علم لرا او یخبرو دوی به خبر ورکوي من وراءهم هغه چاته چې د دوی نه شاته په کورونو کې پاتې شوي دي وقال مالک بن الحویرث مالک ابن الحویرث وایي دا مالک ابن حویرث دا د نبی علیه السلام خواته راغلی دی د سره ملګري اوم دي او دوی ګڼې ورځې تېرې کړې او نبی علیه السلام موږ یو ځل تپوس هم وکړو چې تاسو کلي کې څوک څوک پرېښي دي نو داسې زموږ نه معلومات هم وکړل لکه چې ښځې مزې هم زموږ شته دی نو نبی علیه السلام مالک ابن الحویرث وایي چې قاله او وایي هغه حدیث کې داسې وایي نبی علیه السلام ډېر رحیم او کریم بنده و د الله او داسې معلومېده چې لکه زموږ کورونو ته شوق شوی دی نو قال النبي صلی الله علیه وسلم ارجعوا الى اهلیکم موږ ته نبی علیه السلام ویل خپلو کورونو ته ځئ واپس شئ فعلموهم هغې له تعلیم ورکوئ تعلیم د دین چې سم دلته زده کړه دا هغې ته ورسوئ حدثنا محمد بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس دا خبره موږ مخکې کړې ده چې ابو جمره چونکې په پارسۍ باندې پوهېده اسلامي حکومت ډېر زیات وسیع شو او د مختلفو ژبو خلق پکې رادننه شو نو عبدالله زوی د عباس د بصرې گورنر دی د علی رضی الله تعالی عنه له طرف نه نو دا د خراسان خلق راځي پارسی وایي نو عبدالله زوی د عباس په عربۍ پوهېږي هغه قوم په عربۍ نه پوهېږي هغې پارسی وایي عبدالله زوی د عباس په هغې نه پوهېږي نو کنتو اترجم بین ابن عباس و بین الناس وایي زه اومزه چې ما به ترجماني کوله د عبدالله زوی د عباس او د خلکو په منځ کې د عبدالله صاحب د عربۍ وضاحت به مې هغې ته کو او د هغې د پارسۍ وضاحت به مې حضرت عبدالله زوی د عباس ته په عربۍ کې کو فقال نبی علیہ السلام وفرمایل عبدالله زوی د عباس وفرمایل ان وفد عبدالقیس اتوا النبی صلی الله علیه وسلم د عبدالقیس قبیلې هغه جرګه پیغمبر خوا ته راله فقال من الوفد او من القوم شک دراوي دی چې آیا داسې ویلې چې دا وفد څوک دی او کنه داسې ویل چې دا قوم څوک دی لکه تاسو څوک یئ قالوا ربیعه وفد ویلې موږ ربیعه یو ځکه دا ربیعه د عبدالقیس د اولاد د ربیعه نه دی د عبدالقیس ولا قبیله ده په ربیعه کې قال مرحبا بالقوم او بالوفد نبی کریم وفرمایل ستړي مشي دي هغه قوم ته او یا وفد ته شک تراوي دی غیر خزایا په داسې حالت کې چې تاسو رسوا شوي نه یئ چې ګینې مجاهدینو په زور نیولې او اسلام ته راوستي یئ په خپله راغلي یئ ولا ندامه او نه تاسو باندې ملامتیا ویلې کېږي چې مړه اوس رالې چې مسلمانانو فوج برابر کړې نو ملامت هم نه یئ قالوا انا نأتیک من شقة بعیدة ای د الله پیغمبره موږ راځو تا ته د یو ډېر لرې مسافت نه شقه مسافت ته وایي او بعیده لرې ته وایي د ډېر لوی
مزل باندې موږ ستا خواته راځو او لارم پوره من نه ده وبیننا وبینک هذا الحی من کفار مضر زمونږ او ستا په منځ کې دا قبیله ده د کفارو د مضر نه او زمونږ هر وخت دوی سره نښتي ولا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام طاقت نه لرو موږ چې تا ته راشو مګر په میاشت عزتمنده کې چې په هغې کې ډزبندي په تمامو عربو کې فمرنا بامر نخبر به من وراءنا موږ ته حکم وکړه په هغه خبره چې موږ خبر کو په هغې باندې رستو خلک او ندخل به الجنه او د هغې د عمل په نتیجه کې موږ جنت ته دنده شو فامرهم باربعه پیغمبر خدا ورته حکم د څلورو خبرو کو دا به کوئ ونهاهم عن اربع او منع کړ د څلورو نه دا به نه کوئ اوس تفصیل دا دی امرهم بالایمان بالله وحده یو خدا چې امر یې ورته وکړو په ایمان راوړلو په الله وحده لا شریک له باندې چې یو خدای به منئ بت پرستۍ نه به پرهیز کوئ قال هل تدرون ما الایمان بالله وحده پیغمبر خدا ورته وایي تاسو پوهیږئ چې دا ایمان بالله وحده څه شی دی قالوا الله ورسوله عالم او وفد ورته وایي الله ورسول به خبري جینو قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ایمان بالله وحده گوی ورکول دی چې نشته معبود سوا د الله نه او گوی ورکول دی چې محمد علیه السلام د الله آخري پیغمبر دی و اقام الصلاة و ایتاء الزکاه او دویم ادرول د مانځه او دریم ورکول د زکات و صوم رمضان او سلورم روزه د رمضان نیول اوس سلورو خبرو گوی وه نو یا معنا دا ده چې دا ایمان وغې ته معلومو دا پکې پیغمبر نه شماري نو دا دغه چې کوم دی دا خمس پکې بیا سلورم شو او کنه ایمان ورته پکې شمارلې په سلورو کې نو دې ته بیا فضلکه وایي لکه به طوري مثال ته یو خط لیکې نو خط لیکې نو تا نه پکې یو اهمه خبره پاتې شي نو وروستو هغه د خط شاته د خپل دستخط نه شاته نوټ او نوټ لاندې دا ولیکي چې دا پاتې شوی معنی نو دې ته فضلکه وایي نبی علیہ السلام سوچ راغی د خبرو پر منځ کې چې دوی خو د مضر د کفارو سره جنګیږي نو جنگ په نتیجه کې خو مسلمانانو ته غنیمتونه هم راځي که نه نو چې غنیمتونه راځي نو غنیمت پنځمه حصه خو د اسلامي حکومت ته نو دې ته فضلکه وایي دا یې ورپورې ذکر کړه نو ځکه وایي ورته چې دا به تاسو به دا کوئ چې وتعطوا الخمس من المغرم ورکوئ به تاسو پنځمه برخه د مال غنیمت نه ونهاهم عن الدبه او بند کړه د استعمال د کدونه چې تاسو به په وچ کدو کې نبیذ تمر نه کوئ والحنطمي او په شین منګي کې به نه کوئ والمزبط او په هغه لوښي کې چې پای کې روغن پورې شوی دی قال شعبه وربما قال النقیر شعبه وایي چې کله کله ابو جمره به وویل چې نقیر د نقرې نه دی او دا دی چې د اونو دا سټه وکني او په ترخزي ځای کې او لوښی پکې ساز کې وربما قال المقیر او کله کله به پکې مقیر مو وایو د نقیر او د مقیر دواړو معنا بالکل یوه ده قال احفظوه واخبروه من وراءكم دا یاد کوي او خبر کوي په دې باندې تاسو نه چې اخواته رستو کم خلق دي باب الرحله فی المسأله النازله امام بخاری باب دی کوچ کول او سفر کول په یو مسله کې کما چې نازله شوې ده واقع شوې ده په انسان باندې یعنی مطلب دا دی چې یو د علم د پاره سفر کول دي او یو په یو مسله کې سفر کول دي دواړو کې فرق دی اگر د علم عام سفر دی د یوې مسلې لپاره دی هزارهاو مسلو لپاره دی او دا یو سړي ته په کور کې مسله پیښه شوه او په اوښ باندې سور شو
او زی او د پوهه خلکو نه تپوس کوي دغه مسلې دا معنا ده رحله کوچ ته وایي تاسو چې دوبۍ پر ایرپورټ کې یې که نه نو چې جهاز ځای کي نو الرحله هغه کمپیوټر راځي که نه الرحله روانګي ده یعنې سفر شروع کېږي مسافر ته ځان تکړه کوي په المسألة النازله په یو مسله چې هغه راکوزه شوي په یو سړي باندې یو حادثه حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث دا عقبه بن الحارث خپل خبره کوي انه تزوج ابنه لابي ايهاب بن عزيز دې عقبه په نکاح کې سوا یوې جینۍ یوې ښځې لره چې هغه لور وه د ابي ایهاب زوی د عزیز او ښه د شوق واده یې کړی و فاتته امرأة بل حدیث کې راځي امرأة سودا یو توره ښځه یې خواله راله او ورته وایي فقالت هغې ښځې ویلې چې اني قد ارضعت عقبه ما عقبه ته تی ورکړی دی والتي تزوج بها او دغه جینۍ ته مې هم تی ورکړی دی چې کومه جینۍ د ورسره نکاح کړی دی یعنې معنا دا ده چې دا خو د عقبه رضاعي خور ده قال لها عقبه ورته وایي ما اعلم انك ارضعتني زه خو پوه نه یم چې تا دې ماله تی راکړی ما ته خو پته نشته ولا اخبرتني او نه تا ماله خبر راکړی دی فرکب الى رسول الله بالمدینه سور شو عقبه د مکې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بالمدینه مدینې ته لاړ فسأله تپوس یې وکړو په قال رسول الله کیف وقت قیله څرنګې به ته دا په خپل نکاح کې ساتي او یقینا تا ته وویلی شو چې دا ستا خور ده ففارقها عقبه هغه ښځه د خپل نکاح نه جدا کړه نکاح خو نه و شوی جدا یې کړه او ونکحت زوجا غیره هغه ښځه ولګېده او د بل سړي سره یې نکاح وکړه نو معنا دا ده چې په دې کې د مرضعي ګواهي هم بعض علما منظوروي او اگر چې یوازې پوهېږئ په دې باندې هسې عام طور سره دا ده چې د ګواهانو ضرورت دی په دې مسله کې زما یو ملګری و شاګرد و په دې کوټو کې نو د کلي سړی و لکه زمونږ جمال الدین مولانا دی که نو د هغه یو ورندار و هغې ول خپله په طبیعت باندې یو ښځه کړې وه بیا د هغه او د ورنداري منځ کې دغه راغی اختلاف راغی هغه ورنداري ویلې چې دا خو دې له ما دوی له تی ورکړی دی نو هغه بیا راغی ما ته چې دقسې مسله ده نو مالته اورندار ته ویل چې ته به مدرسې ته راځې او مولوي صاحب وایي چې زه به تاله قسم درکوم چې دا رښتیا دي هغه ښځه ستا تیاره نه شوه هغه خبرې ته زه ته راغلی یم که نه او زه خو بې پوه یم نو ما ورته دلته راشه زما مخکې به قسم خورې ښځه بیا دې ته برابر نه شوه نو ځکه وایي باب التناوب فی العلم باب دې ثابت په بیان د راتللو کې علم ته په وار باندې په نمبر باندې راتلل لکه دوه ګاونډیان دي او یو ویل که یو ورځ به ته ځې او یو ورځ به زه ځمه نو چې ته لاړ شي نو چې په مدینه کې څه نوی علم راغلی څه نوې خبرې راغلي نو د علم خبرې او دارنګې دغه چې کوم دی ډېر لوی مرکز و مدینه په دې وخت کې د اسلامي مملکت او نور سیاسي خبرې راغلي نو بیا به ما ته ماستن کې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو دغه انصاري ملګری دی دا په عاولیو د مدینه کې اوسېدل نو دوی په نمبر را کوزېدل تناوب دی ته وایي په نمبر باندې راتلل دی او ملګری په نمبر راځي دا زموږ دا ملګری دی او بل سپینګیری دا په نمبر راځي دوی حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري معنی دار یو سند نبل تزو
قال وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي الصور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار. واي عمر زه او زما یو ګاونډیو د انصارونه په بني امیه ابن زید، په بني امیه ابن زید کې چې په عوالیو د مدینه کې اوسېدل، دا یو قبیله ده، وهي من عوالی المدینه، او دا بني امیه زوی د زید چې دا قبیله ده دا د عوالیو د مدینې نه ده. وكنا نتنابأ النزول على رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ په نمبر به راکوزېدلو په رسول الله صلی الله علیه وسلم ينزل یوما وانزل یوما، یو ځل به انصاري راکوزېده یو ورځ به زه راکوزېدم. فاذا نزلتو، کله چې به زه راکوز شوم، نو جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، دا وغیرې ټکي ور صحیح نه مولوي صاحب، او دا دغې ته اشاره ده چې یوازې د علم خبره به نه وه، بلکې نور سیاسي حالات او د اسلامي حکومت ته چې کوم نوي درپیش حالاتو د هغې کې به هم د هغې ډېر لوی کار و. وإذا نزل، او کله چې وإذا نزل فعل مثل ذلك، کله چې به ملګری راکوز شو نو به هم دا کار کو. فقال صاحبي الانصاري يوم نوبته، فنزل صاحبي راکوز شو زما هغه ملګری انصاري په هغه ورځ د نمبر د ده کې فضرب بابي ضربا شديدا، چراغ زما لا دروازه را کنه در او دا کار شرط مخکې نه و کړی، نن راته دروازه داسې وګړبوله. فقال اثم هو، او ویلې دی دلته شته، یعنې کور ته یې اواز وکړو چې دی کور شته. دا څنګه دی دا ټکې ففزعتو دی دا عائشه بسې نو چې دا دو شو نو فزعتو په خرجتو الی، زه ویرېدم په ګبراهټ کې شوم او راووتم دته. فقال قد حس امر عظیم، راته ویلي په مدینه کې ډېر لوی کار شوی دی، او کار دا دی چې پیغمبر خدا بیبیانې طلاقي کړي دي. نو دا خو شپه وه، سهار وختي مې خپلې جامې راټولې کړې، د تلو جامې مې واچولې او وختي سهار کوشو. فدخلت على حفصه، د حفصې که ورغلم، د پیغمبر خوا بیبي د لور ده، فاذا هي تبکي، ناڅاپه حفصه جاړي. فقلت اطلقكن رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولې پیغمبر خوا طلاقي کړي یې څه؟ قالت لا ادري، ویل ما ته پته نشته. او بل روایت کې راځي دغه بره دوپوړه کې پروت دی پیغمبر خدا، دوپوړه کې بره پروت دی، په خپله دې تپوس وکړه. نو فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر خوا باندې وردن شوم. فقلت وانا قائم، ما ویلې ولاړم کېناستم نه، اطلقت نساءک، تا بیبیانې طلاقي کړي؟ قال لا، ویل ما خو نه طلاق کړي. فقلت الله اکبر، مولا الله ډېر لوی دی. ګوره زما ملګري څنګه خبره وکړه بې تحقیقه، ما باندې څونه تکلیف تېر کړ. دا خبره صرف دا ده چې علم دپاره او د نورو ضروري کارونو دپاره د اسلامي حکومت د حفاظت د نورو کارونو دپاره موږ په نمبر باندې راکوزېدو د پیغمبر خدا خواته. نو دا په نمبر باندې یو دوه کسان دي چې هلکه موږ دواړه ځو، دا کله خوشي پاتې کېږي، نو بس یو دی پاتې کېږي، یو دی راځي علم دې زده کوي. علم دونه ضروري شی دی. باب الغضب فی الموعظة والتعلیم اذا رأى ما یکره. امام بخاری باب دی غصه کول په وعظ کې او په تعلیم کې، په درس د علم کې، اذا رأى ما یکره، کله چې دا واعظ او دا معلم وویني هغه شی چې هغه بد دنیا دی دی لره شرعا بدی، نو دی قار شي په هغې باندې. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان
اے دا الله پیغمبر نږدې نه یو مزه چې عموم مانځه لره یعنی منځ با جماعت لره مما یطول بنا د هغې وجې نه چې اوږدوالی کوي د مانځه په موږ باندې پلانې امام صاحبو پلانې صاحب دونه منځونه اوږدوي چې قریبه ده چې زه مونځ با جماعت پرېږدم او مونځ با جماعت ته لا نه شم فما رأيت النبي صلی الله علیه وسلم في موعظة اشد غضبا من يومئذ نه دی لیدلی ما پیغمبر خدا چې په یو وعظ کې سخت غوسه شوی دی د نن ورځې نه په دې ورځ ډېر زیات غوسه شو فقال ایها الناس ویل ای خلکو انکم منفرون اے خلکو تاسو خلک تختوی د جماعت مونځ با جماعت نه دالته به ډېره شیخي نه کوئ فمن صل بالناس څوک چې خلکو ته مونځ کوي فلیخفف مختصر مونځ دی کوي د مختصر معنا دا نه ده چې ته به پکې اهمې خبرې پرېږدي واجبات به پرېږدي او فرایض به پرېږدي او سنن به پرېږدي نه دا نه ده اب پورا کوي خو زیاتې به نه کوي چې اوس اړم شي سورې بقره پکې وي سورې بقره به پکې نه وي په مأخذ او شو نو نبی علیه الصلاة والسلام تاسو خلک تنګوئ فإن فیهم المریض والضعیف په دې مقتدیانو کې بیمار وي او ضعیف کمزور هم پکې وذل حاجه د حاجت خاوند پکې په لار روان دی او ستا جمع ولي د راستون شو او دلته سورة یاسین یادې حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن يزيد بن مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة النبي عليه الصلاة والسلام نے سړي د لقطې تپوس وکړ لقطه پریوتي شي ته وایي چې په لار کې شی پروت دی مالک ته تللی دی فقال اعرف وقاعها وپېژنه هغه مزی د دی دی وایي چې په کوم مزي تړلی دی دا لقطه هغه مزی وپېژنه او قال وعاءها یا هغه لوښی وپېژنه چې په کوم لوښي کې پرتې دي وعصافها هغه تیلی هم پېژنه چې په کومه تیلی کې دی شاپر چې ورته وایي د کپړې نه ساز دی او یا د سرمنې نه په هغه زمانه کې به ساز او خلکو ثم عرف حسنة بیا یو کال به دې تعارف کوي یعنی په دغه کې والا په چوکونو کې به ودرېږي چې هلکه ما داسې یو شی موندلی ما داسې یو شی موندلی که کال پورې څوک میلاو نه شو ثم استمتع بها بیا ځان له پې پیدا واله فإن جاء ربها که مالک راغی فأدها الیه مالک ته ادا کا که هغه نه و د هغې عوض ورته ادا کا قال پزوالة الإبل سړی تپوس کوي جی که اوښ شي دا اوس دا بیکاره سوال دی اوس اوښ هم ورکېږي که اوښ ورکېدی دا به خلکو نه ویل چې پیاز د بېنظیر په بډه او اوښ د زرداري دا مشهوره خبره وه چې بېنظیره پیاز پټ کړي نو زرداري اوښ پټوي دا اوس په کراچۍ کې څونه شی پټ که په بډه یې وو دا زمونږ یو شاعر و هغه به دا ویلې اوس وفات دی الله دې وبخي چې پیاز د بېنظیر په بډه اوښ د زرداري اوښ نه پټېږي لکه دا مبالغه وه چې اوښ هم هغه پټوي دی بلا بچې غټ دونه غټ غل دی نو وایي چې که اوښ ورک شي په هغه ځای باندې نبي علیه السلام غوسه شي خدای دې خوار نه کړی کا اوښ هم پټېږي اوښ هم دی کېږي د اوښ نه خو هر شی زمری ته یریږي شرمخ ته یریږي نو ما ورته ویلو یره هم نشته څوک یې بوتلی هم شي کوم ځای نه به یې بوځي کوم ځای کې یې به پټوي حتی نو وایي فغضب حتی احمرت وجنتاه حتی چې ننګي مبارک د پیغمبر خوا تک سره شو او قال احمر وجهه یا عربي وایي چې دا مخ مبارک تک سور شو د غوسې نه
قال ما لك ولها نبی علیہ السلام و فرمایلی سړي ته ستا څه کار دی د اوښ سره معها سقاؤها وحذاؤها د ده سره خپله ټانکۍ د اوبو شته دا اوښ دی د یوې هفتې دپاره دی په خپله ججورو کې ځان له اوبه ساتي د خپله ټانکۍ ده د اوبو او وحذاءها د سره پیزار هم خپل شته د ده بوټان زړیږي نه خپلې خپړې ورسره دي ترد الماء اوبو ته به راځي وترعى الشجره او ونې به خوري ستا په د ونې دنیا دي د یوې ونې سر ته به خوله ور اوچتوي او د بلې به راکوي ځان به ساتي او دا ير هم نشته چې څه به مات کي اوښ واله څه شی راتلی نه شي فذرها حتی یلقاها ربها پرېږده اوښ لره حتی چې میلاو شي د سره خپل مالک قال فزوالة الغنم د الله پیغمبره که ګډه بیزه ورکه شي قال لك او لاخیک او للذئب دا له دریو حالتو نه خالي نه ده که تا کور ته بوتله جوړ ستا شوه که تا به ونه تله ولي اخیک بل ورور مسلمان به دې بوځي که هغه هم بوتله ده او للذئب ګډه شرم خو به ماته کي ځان له به وخوري حدثنا محمد العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برداء عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء نبی علیہ السلام نے بعض سیزونو تپوس شو کړیا نبی علیہ السلام د دې شی نه تپوس بد ګاڼه فلما اکثر علیه کلا چې دا تپوسو نډیر شو په پیغمبر باندې غضب غصه شو ثم قال للناس سلوني عما شئتم په غصه کې ویلي تپوس کوي سم چې خوخی فقال رجل من ابي یو سړی زما پلار څوک دی یا رسول الله قال ابوک حذافه ستا پلار حذافه دی فقام خروبل را پاسېده چې بل را پاسېده فقال من ابي زما پلار څوک دی یا رسول الله قال ابوک سالم مولا شیبه فلما را عمر ما فی وجهه کله چې ولید عمر هغه غصې لره په مخ مبارک د پیغمبر کې قال یا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل اے دا الله پیغمبر منګه الله ته توبه وباسو دا کار نه دا سوال نه چې تاسو په غوسه کېږئ باب من برک علی رکبتیه عند الامام والمحدث امام بخاری باب دی دا هغه شاګرد په باره کې چې ګوډې ماتې کي په ګوډو باندې شي د خپل امام مخې ته یا د خپل استاذ مخې ته دا ګوډې ماتې کي او داسې شي دا حضرت عمر وکړه د پیغمبر خدا مخې ته حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن زهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي قال ابوك حذافه ثم اكثر ان يقول بیا ګړ شو چې دا چې وایي سلوني سلوني ثم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یا اکثر زیاته شو دا چې نبی علیہ السلام وي تپوس کوي په برکه عمر علی رکبتیه په ګوډو شو عمر په خپلو په دغه شي چې کوم را کېناست عمر په خپلو ګوډو باندې برکه اصل کې د اوښ چوکولو ته وایي وقال رضینا بالله رب رضی موږ په الله باندې په حیثیت رب وبالاسلام دین او په اسلام په حیثیت دین وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ثلاثا درې کرتې ویلې فسکتا د نبی علیہ السلام غصه سړه شوه باب من عاد الحدیث ثلاثه امام بخاری باب دی دا شخصیت په باره کې چې واپس کوي خبرې لا درې ځله د څه لپاره لیفهمه چې دا خبره د ده نه زده کړی شي نبی علیہ السلام بعضې اهمې خبرې درې ځله وکړې دې لپاره چې زده شي فقال نبی علیہ السلام الا وقول زور الا وقول زور الا وقول زور نبی علیہ السلام په یو موقع کې ګڼې خبرې وکړې دا مه کوئ او د دروغو ګواهۍ مه کوئ دا یې درې ځله وویله دا یې څو ځله ویل درې ځله فما زال یکررها همیشه پیغمبر خدا دا ذکر کول چې په الا وقول زور دونه وایي موږ ویلې کاش کې چې بس کی وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثة
نبی علیہ السلام په یو موقع کې اوږد حدیث دی او دا په عرفات کې پیش کړی په حجة الوداع کې نبی علیہ السلام په آخر کې وایي هل بلغتو هل بلغتو هل بلغتو درې ځله. حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا صمامة ابن عبد الله ابن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان او نبی علیہ السلام اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثة کله چې نبی علیہ السلام یو خبره کوله نو درې ځله به واپس کړه اهم خبره حتی تبهم عنه حتی چې دا خبره د پیغمبر نه او پیژندلی شي. واذا اتى على قوم قبل چې پیغمبر خو یو قوم په خوا راغی فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة او سلام به په وایو نو درې ځله به سلام وایو. یو سلام ابتدایي سلام دی السلام علیکم او دویم سلام داری چې کله مجلس ته خپه وردا کی السلام علیکم او بل د تلو په وخت کې چې راځي کې السلام علیکم دا درې سلام شو. او د دې نه دا معلومیږي چې هغه ابو موسی اشعری راغلی دی او د حضرت عمر په سکار مشغول دی وی السلام علیکم بیا وی السلام علیکم بیا وی السلام علیکم السلام. عمر چې کله فارغ شو ول د ابو موسی आवाज نو ویلوجی تا ته سلامونه وکړه خو تا مشغوله وی غلا ول ورشه راولې چې راوسته څنګه راغلی و بیا څنګه لاړې یا رسول الله مې پیغمبر خو نه اورېدلی چې ته چا خواته ورشي سلام به یو ځل وې که جواب ملاو نشو بیا به وې که بیا ملاو نشو بیا به وې که په دریم ځل باندې جواب ملاو نشو نو زیبا ول په دې مسله باندې به مرګره پیدا کی ځاله شاهد کنه وبره دردو ځان خبرې کوي غریب حیران شو عمر کو سره چا سره ټوکې هم نه کوي د رب ورسوا هر څوک واه لار د انصارو یو جماعت ناسته انصارو خلیفه راته غوسه شوی دی سړی را سورېږي چې خبره دا حدیث ورته ووایي هغې ویل موږ کې چې کم کشر دی به درسه لاړ شي ابو سعید خدري به لاړ شي ځه موږ کې چې ټولو کې کشر دی به تاسو لاړ شي اچھا راغی یا رسول یا خلیفه دا خو ما هم د پیغمبر خوا دا حدیث اورېدلی دی ویل ښه هاي هاي ویل دا موږ زه په بازار کې واګیستل خرڅول کولو او دا به په هغه مجلس کې پیغمبر خدا ویلی ما ځکه نه دی اورېدلی نو دا هغې نه هم دا معلومېږي چې درې ځله سړی ویلی شي نو ځکه وایي چې دا وشو فسلم عليهم ثلاثة. حدثنا مسعود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه نبی علیہ السلام موږ نه رسو شو په یو سفر کې چې موږ کاو فادرکنا پس اوموندلو موږ پیغمبر خدا موږ لرا وقد ارحقنا الصلاة یو نسخه داسې ده او یقینا وقد ارحقنا موږ نږدې شوي وو مانځه ته یعنې صلات العصر مونځ مازدیګر ته یا قد ارحقتنا صلاتو نږدې شوی وو موږ ته مونځ مازدیګر ونحن نتوضأ موږ اودسونه وکړه په منډه نو فجعلنا نمسحو موږ شروع شو موږ مختصر غوندې لاسونه خپې وینځل نه نمسحو معنا دا نه چې مسم وکړه نه موږ غسل خفیف وکړو علی ارجلنا فنادى بأعلى صوته نبی علیہ السلام په چوت آواز باندې ویلې ویل للعقاب من النار مرتين او ثلاثه بس بابو تعلم الرجل امته واهله خپل مینځ او خپل ښځې له تعلیم ورکول څنګه دي دا هم په سړي باندې لازم دي